نور مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرې مونږ ډېرې کړې دي او خبرې مونږ هر وخت کې کوو او همدغه یو چغه وو چې راونوار دې ګرفتار کړی شي. خبره د راونوار د ګرفتارۍ او د نقیب د شهادت نه شروع شوله. د نقیب شهادت یو زه به ووایم چې دا دومره مقبول شهادت و چې د نقیب د شهادت په وجه باندې ډېر زیات هغه شهیدان چې د هغې چا نومونه نه پېژاندل هغې دې راونوار هغه په دغسې مقابلو کې هغه شهیدان کړي وو. د هغې چا نوم هم نه پېژانده، چا یې ذکر هم نه شو کولی او د بده مرغه نه کله به چې دا مړی ووړو نو هلته موږ ته دا غزې اوسېدونکو وویل چې د څو پورې به مور او پلار دا لیکل نه ورکړي چې دا سړی ټیرریست دی، د هغه پورې به ورکوم نو یو طرف ته به یې زوی مړ شو، بل طرف ته به یې د دستخط هم واغېستو چې دا زما زوی په ټیرریزم کې ملوث دی، نو به یې لاش ورکوم. بیا یوازې دا د نقیب شهید دا د ګرفتارۍ مسله چې اوس راغله نو دا یو راونوار نه دی، دا راونوار شاته یو ډېر لوی مافیا ده او هغه لویه مافیا اوس ایکسپوز شوې ده، دنیا ته ښکاره شوې ده. موږ له پکار دي چې په دې باندې څوک خفه کېږي نه، خو په دې باندې موږ بحث وکړو چې دا راونوار د پی ای اے په جاز کې راځي او په اسلام آباد کې کوزیږي او دلته خلک پیژني، دوبۍ ته روان دی، بیا یې راکوزوي، بیا یې پیژني او بیا یې ګاډي ته خېجوي، بیا یې ورک کوي. دا ډېره لویه مسله ده. یعنې دا د ریاست دپاره یو ډېر لوی سوال دی چې په باجوړ کې د شهابالدین خان په جیب کې ورته پیسو پته لګي چې په دې جیب کې څو پرتې دي، په هغه وزیرستان کې ورته پته لګي چې د فلاني کلي د فلاني زوی څه کوي، او د اسلام آباد په ښار کې او د کراچۍ په ښار کې ایس ایس پي لیول سړی چې هغه په قتل کې ملوث دی، د هغه خلاف کوټ سومبوټو ایکشن اخیستی دی، د هغه خلاف ایف آی آر کټ شوی دی. هغه سړی د کراچۍ نه راوچتېږي اسلام آباد ته او د اسلام آباد نه تو کوشش کوي بار ته او بیا دلته په ایرپورټ نه نیولی کېږي او بیا دې ځای نه وځي او بیا ورکېږي. لویه مسله دا ده. په دې باندې بحث کول پکار دي چې دا پاکستان ریاست آیا نن دومره کمزوری شو چې یو ایس ایس پي لیول سړی قاتل چې هغه په هغه پسې جج هم لګیا دی، په هغه پسې خپل پولیس هم لګیا دي، په هغه پسې د ریاست ټولې ادارې منختی دي او سړی ورکېږي. عزیزانو موږ همیشه د اسلام آباد خبره کوو، موږ همیشه د یو پاکستان خبره کوو چې هغه قومیتونه زمونږ ګلدسته ده او موږ د پاکستان خبره کوو. خو ولې به موږ په دې خبره مجبورېږو چې یاره په کراچۍ کې زیاتې کېږي زمونږ د پښتنو څه کېږي، که په خیبر پښتونخوا کې دی او که په جنوبي پښتونخوا کې ده، په هر ځای کې زمونږ ته زیاتې ولې روان دی؟ موږ ولې دې ته مجبوری څوک؟ زه بار بار دا خبره کوم او کېدای شي دا خبره په ډېرو خلکو بده لګي. زه دا ویما چې نن سبا د پښتنو له دې له تسلي ورکول پکارو، دوی په زړه پسې رانیول پکارو. خو بعضې خلک زه ما بعضې نه پوهېږم چې دا کم قوتونه دي دا پښتانه د دې وطن نه شو کول بېلول غواړي، دی په یو بل مسله کې انخلول غواړي. یعنې تاسو سوچ وکړئ په بلوچ خاوره باندې حرام شکه چرته یو ودان سره ناسته ده به ښه معلومات دي، خو هلته زما خیال نه دی تللي دي، جازونه هم جنګي بمباري هم کړې ده، هغه هم شوي، خو یو څو ورځې به په موږ باندې د پنځه کم څلوېښتو کالو نه دا جنګ مسلط دی او اخر دې حد ته راورسېد چې زموږ کورونه وران، زموږ تجارتي مرکزونه وران، زموږ زنانه بې کوره بې ستره، زموږ ماشومان یتیمانان شو، زموږ خویندې کونډې شولې، میندې مبورې شولې. او زه بار بار دا ذکر د اسمبلی په فلور